بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محصلینو، د مصارفو د سنجش یا د لګښتونو د سنجونې مضمون اته څلوېښتم درس ته ښه راغلاست. په تېر درس کې موږ یعنې په اووه څلوېښتم درس کې موږ د توزیع اټکل هغه یو مرحله‌ایي طریقه یا روش باندې کار کړی و. هغه میتود څخه موږ د یو تولید چې په یوه مرحله کې تولیدېږي په مستقلو مرحلو کې څه یو تولید څو تولیدات په عین وخت کې تولیدېږي په یو تصدۍ کې، خو البته مراحل بیل بیلي و همدارنګه په یوې مستقلې مرحله کې تولید شي. هغو دپاره موږ د یو مرحله‌ایي میتود څخه استفاده وکړه او د هغه څخه کار واخیسته او موږ هغه د تمام شد قیمت پیدا کړو د اجناسو دپاره. څه یو جنسي څو اجناسي. همدارنګه اوس موږ د څو مرحله‌ایي توزیع اټکل څخه ګټه اخلو چې څو مرحله‌ایي توزیع اټکل د دې روش څخه د دې میتود څخه هغه وخت کې استفاده کیږي چې دلته یو تولید په څو مرحلو کې هغه تولیدېږي، په څو مراحلو نه تېرېږي، بیا په تمام شد جنس باندې یا هغه خرڅلاو ته وړاندې کیږي. نو په تولیدي پروسه کې چې کتلوي تولید وي، په زیاته اندازه تولید چې په څو مرحلو کې تولید شي، د دې طریقې څخه موږ ګټه اخلو او د دې طریقې څخه موږ استفاده کوو. اوس دلته د موضوع د لا وضاحت دپاره موږ مثال په نظر کې نیسو چې دلته ارقام راکړي دي، همدارنګه د تولید مراحل راکړي. موږ به یو په یو دا مراحل حل کوو او بالاخره د جنس هغه تمام شد قیمت به موږ پیدا کوو چې هماغه د مصارف به خپل حامل ته رسوو، په حامل باندې به مصارف تقسیم کوو. مثال فرض کړئ چې په یو تصدۍ یو ډول کتلوي تولید بازار ته وړاندې کوي چې هغه 3 تولیدي مرحلې او یوه د پلور مرحله لري. د تولید او د تولیدي پروسه کې د رامنځته شوو لګښتونو تړاو پړاو لاندې ارقام ورکړل شوي. دلته موږ د تولید مراحل راکړي او همدارنګه موږ ته د هرې تولیدي مرحلې هغه مصرف راکړی دی. دلته لیکو چې د تولید مرحله او د هرې تولیدي مرحلې لګښت د هرې تولیدي مرحلې لګښت او همدارنګه موږ ته د هرې مرحلې د تولید مقدار راکړی، د مرحلې د تولید مقدار او همدارنګه د مخکینۍ مرحلې څخه په کار اچول شوي توکي، له مخکینۍ مرحلې څخه یا پړاو څخه د کارېدونکي توکي، مخکینۍ مرحلې څخه په کار اچول شوي توکي. چول شوي توکي. نو دا معلومات موږ ته راکړل شوي د تولید مرحلې دي، د تولید لومړۍ مرحله، دویمه مرحله، درېیمه مرحله او د پلور مرحله ده. دلته مراحلو کې موږ په دې ډول لیکو: لومړۍ مرحله، دویمه مرحله، درېیمه مرحله، همدارنګه د پلور مرحله یا څلورمه یا د پلور مرحله. دا مراحل راکړل شو. د هرې تولیدي مرحلې لګښت یا مصارف موږ ته په مجموعي ډول مصارف چې راکړي، د هرې تولیدي مرحل لګښت په افغانۍ باندې. د اولې مرحلې لګښت یا مصرف څو دی؟ 6,80,000 افغان. 6,80,000 افغانۍ د اولې مرحلې مصرف دی. د دویمې مرحلې 4,15,000 افغانۍ، 4,15,000 افغانۍ. د درېیمې مرحلې لګښت یا مصرف 15,22,000 افغانۍ، 15,22,000 افغانۍ. همدارنګه د پلور د مرحلې مصارف څومره کېدي؟ 100,000 افغانۍ یا د څلورمې مرحلې 100,000 افغانۍ. دا مصارف راکړي. همدارنګه د تولید مقدار موږ ته راکړی دی. په هرې مرحلې د تولید مقدار په ټن باندې 340 ټنه په اولې مرحله کې، 340 ټنه، دویمې کې 200 ټنه، په
په درېیمې کې 290 او څلورمې کې 250 290 250 دا موږ ته د مرحلې د تولید مقدار راکړی. همدارنګه د مخکینۍ مرحلې څخه په کار اچول شوي توکي موږ د لومړۍ مرحلې نه مخکې بله مرحله نه لرو نو موږ هغه د مخکینۍ مرحلې په کار اچول شوي توکي هم نه لرو. نو د اول مرحلې هغه د مخکینۍ مرحلې څخه په کار اچول شوي توکي څه دي؟ کوم ارقام نه لرو. د دویمې مرحلې کې کار اچول شوي توکي څومره کې دي؟ 340 ټنه هغه د اجناسو مقدار او په درېیمه مرحله کې 319 ټن او څلورمه مرحله کې 250. دا موږ ته معلومات راکړي. د پورتني جدول د ارقامو ته پام سره د فی تولید تمام شوی لګښت وسنجوئ. اوس دلته موږ د دې مراحلو د حل دپاره د دې مراحلو د تولیداتو د تمام شد قیمت د سنجولو لپاره د سنجش لپاره موږ باید څو شیان موږ باید پیدا کړو. اول باید د منځنیو تولیداتو د ګودام بدلون پیدا کړو. اول جز چې موږ باید پیدا کړو هغه څه شی پیدا کړو؟ د منځنیو توکو د ګودام بدلون. دویم چې موږ باید پیدا کړو هغه د ګودام باید د تولید ضریب پیدا کړو. باید د تولید ضریب او دریم موږ باید هغه د اړتیا ضریب یا هغه مجموعي د ټوټال اړتیا ضریب پیدا کړو. د ټوټال اړتیا ضریب د ټوټال د تولید ضریب د ټوټال اړتیا ضریب او همدارنګه په څلورمه مرحله کې موږ د اړتیا ضریب په هره تولیدي مرحله کې د فی واحد تولید لګښت. څلورمه مرحله کې موږ څه وکړو؟ په هره تولیدي مرحله کې د فی واحد تولید لګښت پنځم او آخره مرحله کې موږ باید څه پیدا کړو؟ موږ د مجموعي جنس هغه په پای کې په هره تولیدي مرحله کې د وروستني تولید فی واحد لګښت په هره تولیدي مرحله کې د وروستني تولید فی واحد لګښت یا مصرف په هره تولیدي مرحله کې مرحله د وروستي تولید فی واحد لګښت. موږ چې په هره مرحله کې څومره تولیدات لرو دغه هغه لګښت یا مصرف باید پیدا کړو. په هره تولیدي مرحله کې د وروستني تولید فی واحد لګښت سنجول کیږي. نو اول موږ د څه شي نه شروع کوو؟ د منځنیو توکو د ګودام بدلون. د منځنیو توکو د ګودام بدلون لپاره هم موږ فرمول لرو چې د منځنیو تولیدي د ګودام بدلون مساوي کیږي د مرحلې تولید منفي په وروسته مرحله کې کارېدلي توکي. د ګودام بدلون مساوي کیږي د مرحلې د تولید مقدار منفي هغه په د هغې مرحلې څخه وروستۍ مرحله کې په وروسته مرحله کې کارېدلي توکي یا مواد. په وروسته مرحله کې کارېدلي توکي یا مواد. نو موږ د ګودام د بدلون لپاره دا فرمول لرو. اوس موږ د لومړۍ مرحلې لپاره چې د ګودام بدلون پیدا کوو څه ډول پیدا کوو؟ دلته د مخکینۍ مرحلې څخه په کار اچول شوي توکي یا استعمال شوي توکي په کار اچول شوي.
په کار اچول شوي توکي. نو د اول مرحلې دپاره لومړۍ مرحله یا اوله مرحله کې د ګودام بدلون مساوي کیږي څو ته؟ دلته په وروستۍ مرحله کې کارېدونکي مواد څومره کې دي؟ 340 د اول مرحلې د تولید مقدار دی او په وروستۍ مرحله کې کارېدونکي توکي څو دي؟ 340. نو 340 منفي 340 مساوي څو کېږي؟ 14 ټنه د اول مرحله د ګودام یا د ذخایرو بدلون شه. د دویمې مرحله دپاره موږ د دویمې مرحله د ګودام د بدلون د پیدا کولو دپاره موږ مساوي کېږي 270 د دویمې تولیدي مرحلې هغه د تولید مقدار دی 270 منفي 319 په وروستۍ مرحله کې کارېدلي مواد څو دي؟ 319 مساوي کېږي څو؟ فرق د 319 240 نو څو کېږي؟ منفي 940 ټنه د دویمې مرحلې د ګودام تغییر شي. راځو درېیمې مرحلې ته. درېیمې مرحلې کې موږ د ګودام بدلون څومره کېږي؟ 290 د هغې د تولید مقدار د درېیمې مرحلې او 250 د مخکینۍ مرحلې په کار اچول شوي څه دي؟ توکي. 290 منفي 250 مساوي کېږي څو؟ 40 ټنه. 40 ټنه د درېیمې مرحلې د ګودام هغه بدلون شو. او آخره مرحله چې دغه د پلور مرحله ده، موږ د دې نه وروسته بله مرحله نه لرو. نور دلته د تغییر د ګودام تغییر یا بدلون هم نه راځي، ځکه د دې نه وروسته موږ کار تمام مواد دي دلته نشو کولی موږ د ګودام بدلون پیدا کړو. دا شو د موږ د ګودام بدلون په هر مرحله کې. اوس د کار د اسانتیا لپاره موږ د ګودام بدلون دلته یو ځای دا جدول د تنظیم لپاره نو د ګودام بدلون دلته تاسو کولی شئ چې درج کړئ. هغه باید دلته درج کړی وای، خو ګودام بدلون ځای نشته. د ګودام بدلون د اولې مرحلې د ګودام بدلون څومره کېدی؟ 14. دویمې څومره کېدی؟ 940 منفي 940 ټنه او د درېیمې څو دی؟ 40 او د آخرې نشته. دا موږ د ګودام بدلون پیدا کړو. اوس موږ څه پیدا کوو؟ دویمه مرحله کې موږ دا د تولید ضریب پیدا کوو. د تولید ضریب د پیدا کولو لپاره موږ څه لرو؟ دلته د تولید د ضریب د پیدا کولو لپاره موږ هم بل فرموله کړو. په مخکینۍ مرحله کې کارېدلي توکي تقسیم د مرحلې د تولید مقدار. د تولید ضریب مساوي کېږي په مخکینۍ مرحله کې کارېدلي توکي تقسیم په تولید مقدار. د تولید مقدار په هره مرحله کې. نو د اولې مرحلې لپاره موږ د تولید ضریب چې پیدا کوو، اوس دلته د مخکینۍ مرحلې هغه کار اچول شوي توکي نشته، ځکه اوله مرحله ده. نو د اولې مرحلې لپاره موږ د تولید ضریب نشو پیدا کولی. راځو دویمې مرحلې ته. دویمې مرحلې لپاره د تولید ضریب څو کېږي؟ 340 چې په مخکینۍ مرحلې څخه په کار اچول شوي توکي څو دي؟ 340 تقسیم په 270 باندې. 270 باندې څومره کېږي؟ دا 1.2 دا تولید ضریب دی. همدارنګه په درېیمه مرحله کې تولید مقدار څو دی؟ 290 او 312. 290 او د کارېدلي توکي البته 290 319 تقسیم په 290 نو دا مساوي کېږي څو؟ تقریبا 1.1
یو ته 1.1 1.1 د دویمې درجې تولید ضریب شي او د درېیمې چې دی البته څلورمې مرحلې د تولید د مرحلې مساوي کېږي 250 تقسیم د 250 مساوي 1 نو موږ د تولید ضریب هم پیدا کړو اوس تاسو کولی شئ چې د تولید ضریب هم دلته څه کوي درس کې دوه مرحلې موږ مخته لاړو دلته د تولید ضریب د اولې مرحلې دپاره نشته د دویمې مرحلې دپاره څو شی 1.1 1.2 د درېیمې مرحلې دپاره 1.1 او د بلې مرحلې دپاره یا د څلورمې مرحلې دپاره دا هم د ټول اړتیا ضریب پاکوو 1.1 د آخرې مرحلې دپاره موږ د تولید ضریب هم پیدا کړو اوس راځو د اړتیا ضریب پیدا کوو د اړتیا د ضریب پیدا کولو دپاره موږ همدارنګه د اړتیا د ضریب پیدا کولو دپاره موږ بل فورمول لرو د ټول اړتیا د ضریب د پیدا کولو دپاره ټول اړتیا ضریب مساوي کېږي موږ د مخکینیو دوو مرحلو د تولید ضریب چې ضرب کړو د هغه نه مخکې د وروستنیو مرحلو تولید ضریب چې ضرب کړو موږ د مخکینۍ مرحلې د اړتیا ضریب پیدا کېږي موږ د اولې مرحلې د اړتیا ضریب پیدا کولو دپاره چې څو کېږي 1.1 یعنې د اولې مرحلې دپاره چې د ټول اړتیا ضریب پیدا کوو دا مساوي کېږي 1.2 ضرب د 1.1 مساوي څو ته کېږي 1.1 ضرب د 1.1 تقریبا 1.32 دا موږ د اولې مرحلې دپاره شو د اولې مرحلې د اړتیا ضریب د دویمې مرحلې چې پیدا کړو د دویمې مرحلې مساوي کېږي 1.1 ضرب د 1.1 ضرب د 1 بلې مرحلې کې موږ د تولید ضریب څو دی د دې دویمې مرحلې نه دوه وروستۍ مرحلې دي د یوې 1.1 د 1.1 ضرب د 1 مساوي 1.1 او د وروستۍ مرحلې مساوي کېږي 1 یا د څلورمې مرحلې د درېیمې مرحلې البته مساوي کېږي څو ته 1 ته نو موږ د اړتیا ضریبونه په درېیمې مرحلې کې په دویمې مرحله کې په اولې مرحله کې څلورمې دپاره موږ د اړتیا ضریب نشو پیدا کړو نو دا موږ هم پیدا کړو اوس راځو د اړتیا وړ ضریب هم پیدا کړ دلته د اړتیا ضریب مساوي کېږي د اولې مرحلې څومره کې شو د اولې مرحلې 2.10 د دویمې مرحلې 1.2 او د دویمې مرحلې 1.1 د درېیمې مرحلې څو 1 په دې ترتیب سره 1.1 او 1.1 او 1 د دې لپاره نشته نو د تولید د اړتیا ضریب هم موږ پیدا کړو اوس راځو د بله مرحله د سوال چې د هغه د هرې تولیدي د هرې مرحله کې هغه د تولید تمام شد قیمت دی په هره مرحله کې د فی واحد تولید لګښت دی نو په هرې مرحله کې د فی واحد لګښت پیدا کولو لپاره بیا څه کوو ده په هرې مرحلې د تولید کې دا مصرف تقسیم ده او ما د تولید په مقدار کوو راځو په هرې تولیدي مرحله کې د تمام شد قیمت مرحله کې تمام شد قیمت په هره تولیدي مرحله کې تمام شد قیمت چې پیدا کوو موږ د هر تولید مقدار د اولې مرحلې دپاره چې پیدا کوو د اولې مرحلې دپاره موږ د تولید مقدار څومره کې دی 6,80,000 تقسیم په 340 څو کېږي مساوي
2000 افغانۍ. 2000 افغانۍ د اول مرحله کې د تولید هغه تمام شد قیمت شد. اوس راځو د دویم مرحله لپاره. دویم مرحله لپاره مساوي کېږي څومره کوي د دو 4,15,000 تقسیم په تولید مقدار څو دی 270 واحده یا مقدار د تولید څومره دی 270 ټنه. نو 4,15 تقریبا څو کېږي 1500 افغانۍ. 1500 افغانۍ د دویم مرحله تولید مقدار شد. راځو درېیمې مرحلې ته. درېیمې مرحلې د تولید د مقدار د پیدا کولو لپاره موږ 15,000 تقسیم په 290 15,000 تقسیم په 290 څو کېږي زر د محاسبات نه موږ ګټه اخلو 215,000 1800 افغانۍ. 1800 افغانۍ. همدارنګه په څلورمې مرحله کې موږ د تمام شد قیمت څو کېږي 100,000 تقسیم په 250 100,000 تقسیم د 250 څومره کېږي تقریبا 400 افغانۍ. 400 افغانۍ د موږ د څلورمې مرحلې د هغه تمام شد قیمت شي. اوس موږ تمام شد قیمتونه پیدا کړه. اوس راځو په هر تولیدي مرحله کې یا د هر تولیدي مرحلې هغه د اجناسو په لومړۍ مرحله کې هغه د فی واحد وروستي تولید لګښت موږ د هر تولیدي په هر مرحله کې هغه تولیدي لګښت پیدا کړو د تمام شد قیمت پیدا کړو. اوس په هر تولیدي مرحله کې موږ د وروستي تولید هغه تمام شد قیمت پیدا کړو. د دې د وروستي تولید د تمام شد قیمت لپاره موږ د هر مرحلې د تمام شد قیمت چې موږ پیدا کړو دا ضرب د څه کوو ضرب د 1.2 1.1 د دې اړتیا ضریب کوو. ځکه د اړتیا ضریب په دې مفهوم چې د دې مرحلې څخه مخکې څومره کوي اجناس هغه تولید شوي دي یا څومره اجناسو ته د دې نه مخکې اړتیا پیدا شوې ده. د دې اجناسو د تمام شد وروستي تولید مرحله کې موږ څه کوو موږ د وروستي مرحلې پیدا کولو لپاره موږ په لومړۍ مرحله کې د فی واحد تولید لګښت موږ پیدا کوو. په لومړۍ مرحله کې د فی واحد وروستی په لومړۍ مرحله کې د فی واحد وروستی وروستی تولید تمام شد قیمت دا مساوي کېږي څو ته موږ په لومړۍ مرحله کې څومره لرو تولید مقدار 2000 افغانۍ لرو او دا ضرب څو کوو ضرب د 1.2 کوو 1.2 چې 1.2 کړي څو کېږي 2,640 افغانۍ. 2,640 افغانۍ د فی واحد هغه د لومړۍ مرحله کې د فی واحد د وروستی تولیدي لګښت شي. په دویمه مرحله کې دا د اولې مرحلې لپاره دویمه مرحله کې چې موږ پیدا کوو د موږ د تمام شد قیمت د دویمه مرحلې د هغه لومړي تولیدي واحد څومره کېدی 1500 افغانۍ او ضرب د 1.1 کوو چې د اړتیا وړ ضریب دی. په دې مرحله کې څومره کوي د هغه مواد وړي دي په یو واحد باندې 1.1 واحد خام مواد ته اړتیا وه یعنې د اړتیا وړ ضریب په دې معنا نو 1500 ضرب د 1.1 څو کېږي 1650. همدارنګه موږ په بلې مرحله کې په درېیمې مرحله کې د موږ مساوي کېږي څو ته 1800 د اړتیا ضریب څو دی هغه یو دی مساوي کېږي 1800 ته. او په څلورمه مرحله کې هم د اړتیا وړ ضریب نشته هماغه د څلورمې مرحلې تمام شد قیمت څو دی 400 افغانۍ. نو دا موږ چې دا ارقام ټول جمع کړو 2,640 1650 1800 400 دا چې ټول جمع کړو مجموعاً 6,000
څو کېږي 490 490 افغانۍ د موږ د ټولو مرحلو د تمام شد د وروستي جنس تمام شد قیمت چې موږ جمع کړ 4490 افغانۍ شو. اوس دا په دې مفهوم چې د موږ د ټولو مرحلو څخه جنس چې تیر شه د دو قیمت تمام شد قیمت څه شو 4490 افغانۍ فی واحد شو. نو دا څنګه دلته ځای نه و چې جدول کې په منظم ډول کارولې وای نو دا به تاسو ته د کورنۍ وظیفه پایسي چې جدول منظم ترتیب کې او محاسبات په دې ډول ترسره کیږي. انشاءالله په نورو درسو کې نورو موضوعاتو باندې بحث کوو په نورو روشونو میتودو باندې تر راتلونکي درس پورې په الله سپارم. د خدای په امان.